رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی 3 کسان دي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت دوی سره خبرې نه کوي. الله رب العزت به په نظر د رحمت هم دوی ته نه ګوري او دوی به د ګناهونو نه هم نه پاکوي او په پای کې وایي چې ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره دردناک عذاب دی. صحابه کرام چې کله دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی خابو و خسرو من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دوی خو تباه او برباد او زیانکاران شول، دا څوک دی ای د الله رسوله موږ ته یې راوپېژنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایی چې اول کس په دیو کې منان دی. منان هغه چاته ویل کیږي چې چا سره یو احسان او نیکی کوي، په هر مجلس کې هغه ورته یادوي. نو چې چا تا ته زکات درکه، هغه د الله حق و د دې په مال کې چې تا قبض که دا ستا ملکیت شه، دا نور پکې هیڅ حق نه لري. اوس کې تا ته زکات درکړی، دا په تا باندې احسان کوي. د دغه حدیث د وعید لاندې دا کس هم داخل دی چې تا ته یې درکړي دي، د دې د ملکیت نه خارجې شوې، دا ستا حق شو، نور حق نه لري چې ستا نه د دې شیانو غوښتنه وکړي. دویم کس مسبل دی. مسبل هغه چاته ویل کیږي چې هغه په مانځه ولاړ وي خو د هغه پایڅې د هغه د بجلکونه او د هغه د پړکیو نه ښکته وي. او دریم کس هغه څوک دی چې په خپل مال باندې د دروغو قسم خوري. یو مال یې راوړی دوکان ته په 10 روپۍ باندې، خو چې کله مشتری او خریدار ورته راشي هغه ته قسم خوري چې ما دا په 12 روپۍ باندې اخیستی. نو د 3 طبقې کسانو سره به د آخرت په ورځ الله نه خبرې کوي، نه به په نظر د رحمت ورته ګوري او نه به د ګناهونو نه پاکوي او د دې ترڅنګ به د دوی لپاره دردناکه عذاب وي. بل پیغام ووري.